او مسیلمة الکذاب دا په بنو حنیفه کې دا پیدا شوی او د پیغمبر خدا په زمانه کې دعوت د نبوت کړی او د مدینه ته هم راغلی. بخاری کې حدیث دی اول ته یو زنانه وه د هغې رشته دار و هغې کره راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې هم کړي دي. ده ورته وویل چې دا به ته داسې وکړه چې ما له داسې لیکل راکړه چې ستا نه وروستو به بیا زه ستا په ځای جانشین یم، زه به بس بیا ټیک دی دغه وکړم. بهرحال دا د مسیلمة الکذاب د حضرت ابوبکر صدیق په خلافت کې د باندې حضرت ابوبکر صدیق پوچکشي وکړه او بس وی وو. د ده ښځه چې وه هغه سجاح د هغې نوم و، دې ځان له د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او دا ځان له ځای کې وه. بیا د ده د ملاقات دپاره لاړه ده، بس هغه ته په اوږو کې ښه ورله او په جخ کې ورته ښه ورله، نو بس نکاح یې پرې وتړه. نو ښځه هم پیغمبره وه او سړی هم پیغمبر و، د دروغو پیغمبرانو، لکه څنګه چې قادیاني د دروغو پیغمبر و، داسې دا هم د دروغو پیغمبرانو. نو دا د مسیلمة الکذاب دا د ابوبکر صدیق په خلافت کې ووجلی شو.